بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. وقال مسروق أيضا، نو مسروق رحمه الله فرمائے اندارنگا، جالست أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فكانوا كالإخاذ. زد نبي عليه الصلاة والسلام ملګرو سره کېناستلی ما ویاغیو مثال فشان ته د حوضونو فكانوا كالإخاذ، اذا سم د حوضونو فشان. الإخاذ دا جمع ده او مفرد ده دې اخاذتو راځي. فکانو ودی کالإخاذ فشان ته د حوضونو. بیا حوضونو کې فرق، بعضې حوضونه داسې چې هغه لږ کسان اوبه کوي، بعضې حوضونه داسې چې هغه ډېر کسان اوبه کوي، بعضې حوضونه داسې چې هغه ټول ځمکې والا. نو الإخاذة تروي الراكبه والإخاذة تروي الراكبين والإخاذة تروي العشرة. یو حوض داسې چې هغه اوبه کوي یو راکب لره، بل حوض داسې تروي راکبین دو راکبان، او بل حوض داسې تروي العشرة لس. والإخاذة لو نزل بها أهل الأرض، او بل داسې حوض وي که د ځمکې والا ټول هغې ته ورشي لأصدرتهم، نو هغوی به واپس کړي ماړه اوبو باندې، ټول به ترېنه اوبه وڅښي. وإن عبد الله من تلك الإخاذ، أو يقين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بدق حوز ندي دا کوم چې ډېر کسان ماړه کوي، دا ټول ځمکې والا. د عبدالله بن مسعود رضي الله عنه سره دومره ډېر علم دی، که د ټولو خلکو باندې تقسیم کړی شي نو دا به زیات شي. دا روایت امام طبراني رحمه الله ذکر کړی په المعجم الکبیر کې، او دا ابو خیثمه رحمه الله په العلم کې ذکر کړی. د دې سند دا صحیح دی. وقال الشعبي رحمه الله اذا اختلف الناس في شيء فخذوا بما قال عمر. کله چې اختلاف د خلکو راشي په یوه مسله کې، نو تاسو به د عمر رضی الله عنه قول اخلئ. دا چې څه وایي بس هغه به تاسو اخلئ. دا روایت په اعتبار د سند څخه ضعیف دی. ابن ابي شیبه رحمه الله ذکر کړی په خپل مصنف کې، ابو نعیم رحمه الله په الحلیه کې ذکر کړی. هغه داسې دی چې اذا اختلف الناس في شيء فانظر كيف صنع فيه عمر فإنه كان لا يصنع شيئا حتى يسأل ويشاور. نو عمر رضی الله عنه کار کردار ته په دې مسله کې تاسو ګورئ چې هغه پکې څه کوي، ځکه د هغې کار دا و چې تپوس به هم کوو، مشوره به هم کوله. ابو نعیم رحمه الله چې ذکر کړی هغه په دغه الفاظو سره ذکر کړی. په دې روایت علماء ضعیف، امام نسائی رحمه الله وایي چې دا ضعیف دی، نو روایت په اعتبار د سند سره صحیح نه دی. وقال ابن مسعود رضی الله عنه إني لا أحسب عمر ذهب ب9 أعشار العلم. ابن مسعود رضی الله عنه به ویله ما به دا ګمان کوو چې عمر رضی الله عنه د 9 حصې علم وړی دی ځان سره. عمر رضی الله عنه چې کله وفات شو، دی ویل چې ما به دا ویل چې د عمر رضی الله عنه 9 حصې علم د ځان سره وړی. دا روایت امام دارمي رحمه الله ذکر کړی دی، امام طبراني رحمه الله ذکر کړی دی، او د دې سند هم صحیح دی. وقال أيضا لو أن علم عمر وضع في كفة الميزان، وكچرته د عمر رضی الله عنه د علم کېښودلی شي په یو چابړي د تله کې، ووضع علم أهل الأرض في كفة، او د ځمکې والاو علم په بل چابړي کې کېښودلی شي، لرجح علم عمر، نو دروند به شي علم د عمر رضی الله عنه. دا روایت په اعتبار د سند صحیح دی. ابن ابي شیبه رحمه الله ذکر کړی او د نورو علماو ذکر کړی. نو د عمر رضی الله عنه دا علم دا د ټول دنیا د علماو د علمونه زیات و. وقال حذيفة رضي الله عنه كأن علم الناس مع علم عمر دس في حجر. ويقول كي علم د خلقو دا عمر رضی الله تعالی عنه دا علم سره دا سیو چې دس فی حجر، زما سش کومه نسخه ده دې کې حجر راغلی ده، حجر کاڼي ته ویل کېږي،
او په بل نسخه کې جحر راغلی جحر سوري ته ویل کېږي او نور روایتونو کې هم داسې راغلي چې کأن علم الناس مدسوسا في جحر مع علم عمر وی کې علم د خلقو دا په یو سوړه کې دی د علم د عمر رضی الله عنه سره مقصد دا چې علم د عمر رضی الله عنه کلاو دی او علم د خلقو پټ دی د عمر رضی الله عنه علم چې دا ډیر دی مقصد دا چې د عمر رضی الله عنه علم دا ډیر دی او دا ښکاره علم دی او د نورو خلقو علمونه چې دي هغه بیا د دې په نسبت باندې ډېر کم دي داسې دي لکه بلکل پټ په خاورو کې وقال الشعبي قضاة هذه الأمة د دې امت قاضیان هغه وایي څلور دي یو عمر رضی الله عنه دی وعلي وزید وابو موسی دا څلور کسان دي دا روایت ابن سعد رحمه الله ذکر کړی او دا ابن عساکر رحمه الله هم په تاریخ کې ذکر کړی وقال سعيد بن المسيب رحمه الله كان عمر يتعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو حسن عمر رضي الله عنه دبا فناني ولف الله سبحانه وتعالى فوري دا اغا مسألينا چه هغا مشكلة شوا او دا غير طالبا أبو الحسن نو أبو الحسن دا علي رضي الله عنه اسمي كنيوا چه هغا ولرنو او مسله به سخته وه نو عمر رضی الله عنه به داسې قسم مسلې نه فنانې ولا په الله پورې علي رضی الله عنه په فقاهت او په فهم کې ډېر مشهور دی نو دې مقصد دا دی چې د داسې مسألې نه به هغې فنانې ولا په الله پورې چې هغه به سخته شوه علي رضی الله عنه به هم حل نه کړه نو چې هغې به حل نه کړه بیا بل هېچا نه شوه حل کولی دا یې مقصد دی علي رضی الله عنه دا فقیه و دا عالم و او په دې وجه دې باره کې دا مشهوره ده چې وخت کې په عمر رضی الله عنه باندې مسله سخته شوې وه او علي رضی الله عنه راغی بس دې له حل کړه بیا داسې چې لولا علي لهلک عمر او دا مقوله علما ډېر پیش کوي وشهد رسول الله صلی الله علیه وسلم لعبد الله بن مسعود رضی الله عنه او نبی علیہ السلام گواہی ورکړه د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه مبارک چې بانه علیم المعلم چې دا یو پوهه سړی دی او معلم هم دی خلکو ته علم ښیي یو نسخه کې خو علیم راغلی دی بله نسخه کې دا غلیم راغلی دی غلیم معلم او غلیم دا تصغیر د غلام دی غلیم معلم هغې کې بیا داسې راغلی چې دا ابن مسعود رضی الله عنه وړوکی هلک دی معلم او دې ته تعلیم ورکړی شوی دی او که معلم شي نو بیا دا معلم دی دا بل ته دا علم ښایي نو علماو دې باره کې ویلي چې دا علیم دې کې خطایي ده اصل کې دا غلیم د ابن مسعود رضی الله عنه حدیث هغه داسې دی دا چې ما د عقبه ابن ابي معيط ګډې ساتلې ما نبی علیه السلام او ابوبکر رضی الله عنه داسې تېرېدل نبی علیه السلام راته ویل یا غلام هل من لبن آیا پۍ شته دی ما ورته ویل چې او ولکني مؤتمن په ما باندې اعتماد کړی شوی نو دی راته ویل آیا داسې یوه ګډه شته دی چې هغې ته نر څاروی نه رسېدلی فاتیته بشاة ما ورته یو ګډه راوستله فمسح ضرعها د هغې هغه غولانځې داسې مسح کړه فنزل لبن د هغې نه فی راپېښ فحلبه في اناء هغې په لوښي کې ولشل فشرب ویڅکل وسقى ابا بکر او ابوبکر رضی الله عنه باندې وڅکل ثم قال للضرع بې ضرع ته ویلې وایي دا واپس کړه وایي زه ورته بیا رالم د دې نه وروسته مې ورته ویل یا رسول الله ما ته علم یاد کړه فمسح رأسي وقال يرحمك الله فإنك غليم معلم ته یو هلک معلم چې تا د تعلیم درکړی شو دا روایت امام احمد رحمه الله ذکر کړی داسې موضوع مقصد دا چې
عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وړوکی او دې ته الله سبحانه تعالی فاعل ورکړی وبدأ او بیا نبی علیه الصلاة والسلام شروع کړله به په دې ابن مسعود رضی الله عنه سره بقوله په دې قول خپل کې چې خذوا القرآن من اربع د څلور کسان نه تاسو قرآن کریم یاد کړئ من ابن ام عبد یو د ابن ام عبد نه چې دا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ومن ابي بن كعب ومن سالم مولى ابي حذيفه ومن معاذ بن جبل دې څلور کسانو نه تاسو قرآن کریم یاد کړئ دا روایت په اعتبار سند بالکل صحیح ده امام احمد رحمه الله ذکر کړی بخاری او مسلم کې هم داشته